چې د افغانستان کې کوم د امن پروسه روانه ده هغې حوالې سره لږ د خپلو ملګرو سره چې کوم دی خپل یو آیډیا شیر کوم چیرې یو ډېره زبردسته موقع راغلې ده او ډېر زیات امکانات دي چیرې دا په 16 لسیزو راسي په افغانستان کې چې کوم خونړی جنگ روان دي د کومې د لاسې تقریبا هر یو افغان چې دی هغه متاثره شوی دی هغه د امن طرف ته چې کوم دی کافي ښکاري داسې چې پرمختګ شوی دی یو طرف ته که د طالبانو ترمنځ د طالبانو او د امریکې ترمنځ خبرې اترې چې کوم دی ډېر ښه ماحول کې ډېر ایډوانس سټیج باندې ډېر مخکې تللی دي نو بل خوا مونږ ګورو چې د افغان ترمنځ د خبرو اترو دپاره هم لاره چې کوم دی هغه هواریږي په خاصه توګه زلمی خلیلزاد چې کوم دی هم په هغه پروسس کې روان دی بیا ډېر مونږ ګورو چې یاره د افغان سیاسي مشران چې کوم دی هغوی هم ډېر یو دغه لري خو یو ښکاري داسې چې یو هرډل شته دی او هغه د انا مسله چې کومه ده هغه یو طرف ته په حکومت کې ده او بل طرف ته په طالبانو کې ده نو ما نن وی چیرې لږ په دې باندې خبرو وکړو ګوره چې ډاکټر اشرف غني صاحب زه لکه دا وایم چې یاره یو ډېره موقع راغلې ده ډاکټر اشرف غني صاحب دپاره چیرې واقعي یو ملي لیډر جوړېدو دپاره موږ سره د نیلسن منډیلا چې کوم دی دغه شته دی چې د قوم دپاره دې وخت ډاکټر اشرف غني صاحب چې کوم دی ښکاري داسې د هغې یو طبیعت هم داسې دی چیرې یو ډېر غوسهناک دی یو چې رد عمل کي نو ډېر شدید رد عمل یعنې ډېر سخت عکس العمل د هغې غوسه هم د هغه ډېره زیاته وي دې وخت کې که لکه زه وایم چې لږ سټیپ بیک شي یو قدم رستو شي او دا وایي چیرې لکه ټیک ده د طالبانو دغه ډیمانډ چې کوم دی چیرې هغوی به د افغان ولس نمایندګانو سره خبرې کوي هغوی د حکومت سره خبرې نه کوي نو دا به ډېره ښه وي موږ ګورو چې دا وخت ډاکټر اشرف غني صاحب سره یو قسم له یا د هغه د رویې د وجې نه یا د حالاتو د وجې نه که یو خو ګورو نو انټرنیشنلی هغه آیسولیټ شوی دی دې وخت کې د ډاکټر اشرف غني صاحب د امریکې سره تعلقات چې کوم دي هغه هم تاسو کتل چې الحمدلله محب صاحب یو ینګ د هغوی چې کوم نیشنل سکیورټي ایډوایزر دی د هغه په وجه باندې امریکې څومره سخت دریځ اختیار کو نو هغې نه هم چې کوم دی یو شکوک و شبهات او هغه اعتماد فضا کې چې کوم دی ډېر زیات کمې راغلې پاکستان سره خو مونږ ویلی شو چې یاره ډاکټر صاحب د شورونه یو معاندانه غونته کې رویه اختیار کړي حالانکه دې وخت کې پکار و چې ډاکټر صاحب وی چې یاره هر څوک چې د افغانستان په دې امن پروسه کې څومره کار کوي چې هغه ټولې ځان ته رانږدې کړی وي د هغوی سره که هغه هند و که پاکستان و که ایران و که روسیه وه که چین و که د عرب ملکونه و که امریکا وه چې دا اوس موقع ده افغانستان له خدای پاک ورکړې ده چې یاره دلته امن راشي نو یو خو دا کار کړو خو ډاکټر صاحب هغه ونه کړله نه صرف دا چې ډاکټر صاحب نړیواله رورولۍ کې دا وخت ځان لږ یو داسې په طور باندې پیش کړي یو داسې رهنما په طور باندې چې یاره ایګویسټ ډېر انګري ینګ مین لایک ریاکشن چې کوم کوي انا پرستي چې کومه ده ډېره زیاته غوسه چې کوم دی د هغې فوري اظهار کول چې یو لیډر له دا نه پکار څوک چې د قوم مشري کوي بل خو هغه که مونږ وګورو یوازې دا نه چې یاره د پاکستان یا د روس دغه نه یا د امریکې نه د هغې خفګان هغه په خپل ځای باندې بل خو مونږ وګورو اندروني طور باندې دا وخت ډاکټر غني صاحب چې کوم دی بالکل یوازې شوی دی افغانستان چې کوم سیاسي مشرانو د افغانستان چې کوم دولتي مونږ وکتل ګوره یو ټیم و چې د ډاکټر صاحب ټیم چې کوم دی ډېر مضبوط ټیم و حنیف اتمر صاحب د هغوی سره و دغه شانتې ډاکټر عبدالله صاحب چې کوم دی هغه یو ډېر پوهه سیاستدان دی عطا محمد نور صاحب چې کوم دی دا یو ډېر زیرک سیاستدانو ته مونږ ویلی شو هغه د دوی سره په دې کیم کې ټیک چې لږ اختلافات خو دومره نه و دغه شانتې حکمت کرزی صاحب وز ینګ ډاینامیک د هغوی چې کوم دی وزیر خارجه ډپټي وزیر خارجه عمر زاخیلوال صاحب داسې استاد عطا څنګه مو ووې عمر داودزی صاحب هم حاجي الدین محمد صاحب دا داسې کسانو چې یاره اسماعیل خان صاحب رشید دوستم صاحب دا ټول چې کوم داسې نور ډېر ښه افغان سیاسي مشران جهادي مشران چې کوم قبیلویز مشران دا د ډاکټر صاحب سره غیر چاپیر وو نو دا به ډېره ښه وي چې اوس کله د طالبانو سره خبره کېده او دا ټول خلک چې کوم دی ډاکټر صاحب ځان سره په خپل کیمپ کې شامل کړی وي نو طالبانو ته هم یو ډېر مضبوط امیج میسیج چې کوم دی هغه به نو دا وخت ډاکټر صاحب دا دی چې ځان بالکل آیسولیټ که ځان انټرنلی م آیسولیټ که ځان له شو او ایکسټرنلی چې کوم دی هغه د خپلې رویې د وجې نه غوسې د وجې نه سخت طبیعت د وجې نه چې کوم دی هغه بل دا دی چې ایګویسټک چې نه زه به خامخا کینم بل طرف ته چې دې حالاتو کې موږ وکته
نو طالبانو ته په خپل طاقت باندې چې کوم دی هغه ډېر زیات فخر دی پې ډېر زیات ګمنډ دی پې چېرې زموږ سره دومره پرسنټ علاقه ده یا زموږ دا دی دا هم غلطه خبره ده. طالب هر څومره چې زورور شي خو دی په افغانستان کې نه صوبه اخیستی شي دی نه حکومت جوړوي شي دی نه افغانستان یو بدل افغانستان دی. هغوی له هم پکارو چېرې د خپل څومره سخت دریځ یې کړی دی چېرې د افغانستان افغان ولس چې کوم دی امن طرف ته مخه ده نو پکار ده چې هغوی هم د خپل سخت دریځ نه مخکې راغلی وي او ویلي چې د افغانستان د امن دپاره څومره کیدی شي څومره دونه قربانۍ ورکړي دي نو چې لږې قربانۍ نورې هم په دې حوالې سره د هغې نه په شا شوې نه وي. اوس د هغوی دا دومره سخت دریځ چېرې موږ د حکومت سره خبرې نه کوو موږ سیز فایر نه کوو دا په خپل ځای د هغوی یو دریځ دی خو زما غونته که زه دا وایم چېرې دا لکه د افغان ولس په دغه کې پکار ده چې هغوی د امریکې سره خپلې خبرې وکړي د هغې نه پس وي چې د حکومت سره هم کینو د نورو سیاسي خلکو سره هم کینو او راځئ چې په شریکه سره په ګډه سره چې کوم دی په افغانستان کې امن راشي. د هغوی دا دریځ چې کوم دی دا هم لکه یو زه وایم چېرې یو داسې دغه باندې چېرې دا د افغان ولس د افغانستان په ګټه باندې ماته نه ښکاري. نو دې وخت کې ما وی چې د افغانستان کې خدای مکه دا موقع چې کوم دی د لاسه لاړله نو د دې ذموار لمبي ذموار به د دې ډاکټر اشرف غني صاحب او دویم ذموار به چې کوم دی د دې طالبان ځکه چې افغان قوم ډېر زیات ازورلی شو بهر نه خلک راله هغوی هم پکې خپلې پټ پټونې وکړلې خپلې کبډیانې وکړلې دننه موږ وکتل چې هغه هم پکې داسې دغه دی اوس 40 کاله چې کوم دی یو قوم د دې حالت نه تیر شو ډېر زیات حساسه دي ډېرې زیاتې بدي ولیدلې ډېر زیات جنګونه ولیدل ډېر زیاتې حالات په دې دغه کې نو ما وی چېرې نن زه دا یو کوم دیر ز ټایپ ان اپیل آلسو چېرې ډاکټر صاحب یو خدای د لخه مقدر کړی د عمر په داسې سټیج کې چې بالکل کوالیفای کې چېرې یو ملي مشر په حیث باندې یو بابای قوم په حیث باندې خلکو تاسو ته سترګې دي تاسو چې کوم دی په جهاد کې ستاسو لاس ککړ نه دي په نور وایلنس کې ستاسو لاس ککړ نه دي تاسو یو پوهان یې ډېر هایلی کوالیفایډ او دنیا مو لیدلې ده اوس دنیا تاسو په امن کې لیدلې ده نو دلته کې لږه کوتا سره چې کوم ټیم کې تا کوم کسان نوستي دي هغوی ته ګور په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې په ټویټر باندې نه حکومتونه چلیږي نه د سړي د پاپولریټي پته لګي. اوس زه دغه وایم که چېرې دا کسان چې د ډاکټر صاحب نه یو طرف ته حامد کرزی صاحب ناست وي بل طرف ته ډاکټر عبدالله صاحب ناست وي حنیف اتمر صاحب ورسره ناست وي بل طرف ته ورسره استاد عطا ناست وي عمر داخلوال ناست وي عمر داودزی ناست وي حاجي دین محمد نایب ناست وي دین محمد صاحب ناست وي اسماعیل خان ناست وي رشید دوستم ناست وي داسې نور چې دا جرګه کله په یو ځای باندې ناست دغه شانتې د زنانه ښځینه مشرانې دغه شانتې د سټوډنټانو مشرانې چې دا ورسره وي نو ډاکټر صاحب به ډېر زیات مضبوط پوزیشن و او د چې به خبرې کولې د نړیوالې ورورولۍ سره خبرې کولې یا د طالب سره خبرې کولې نو بل شان پوزیشن به اوس دې ټیم کې د ډاکټر صاحب نه ګس لاسته او ښي لاسته چې کوم کسان ناست دي نو زه دا ګڼم چې هغوی د خپل کوره بهر چې کوم دی څوک یې نه پیژني نو د دې سره ډاکټر صاحب پوزیشن کمزوري شو او دا ټول خلک استاد عطا صاحب او دا کوم چې ما نومونه واغستل ډاکټر عبدالله صاحب دا اسماعیل خان صاحب دغه شان دین محمد صاحب دا ټول خلک عمر داودزی صاحب دا مونږ ګورو په قلاره قلاره دوی د ډاکټر صاحب نه ځان ډډې ته کو او ډاکټر صاحب بالکل یوازې پاتې شو نو په دې موقع باندې ډاکټر صاحب له یوازې پاتې کېدل چې کوم دي دا زه دا ګڼم چې دا د افغان ولس او د افغان قوم په ګټه کې نه دی یوه دغه شانتې انټرنیشنلي ډاکټر صاحب په اخره کې د امریکې سره دا ټسل واغسته د پاکستان سره ټسل واغسته ټیک شو هند ایران د دې ملکونو خپل حیثیت دی خو زه دا نه ایډوکیټ کوم چېرې پاکستان دی خو پاکستان نړیواله ورورولي مني چې د پاکستان یو کردار دی ماضي ښه پاتې شوې ده بده پاتې شوې ده خو زه دا وایم چې ډاکټر صاحب له پکارو چې دې ټیم کې پاکستان هم ځان سره آن بورډ کړی وي هندوستان هم آن بورډ کړی وي ایران هم دې ته سیاست وي سیاست دې ته نه وي چې ته دشمنۍ پیدا کړه سیاست دې ته نه وي چې ته خپل مخالفین پیدا کړه سیاست دې ته وي چې ته پروبیبلیټي اټ از د آرټ اف پروبیبلیټیز ته ځان سره نړیواله ورورولي هم ته رایوځای کا دغه شانتې کورني دننه چې کوم حالات دي هغه هم ته کنټرول کا نو دا به ډېره ښه وي او د دې سره ما په خیال د ډاکټر صاحب سټیچر چې کوم دی زه دا ګڼم چې هغه به دومره اوچت شوی وي چې نن به خلکو طالبانو په سترګو کې به ګوتې منډلې چېرې ستاسو د لاسه ډاکټر صاحب یو ډېر ښه زیرک سیاستدان دی په افغان قوم مین دی ایګویسټ نه دی اناپرست نه دی په خبره باندې پوهېږي خبره مخکې دی کې شک نشته دی چې هغه یو ډېر سینیر او ډېر یو تجربه کار شخصیت دی خو زه دا ګڼم چې دې وخت کې که افغان امن ته څه خطره ده نو هغه د دوو کسانو د لاسه یو لمبې خبره خو دا چې ډاکټر اشرف غني صاحب د لاسه د هغه د ایګو د لاسه د هغه د انا د لاسه د هغه د ټمپرمنټ د لاسه او بل خوا د طالبانو چې چا ورته ویلي چې
چېرې تاسو ډېر طاقتمن یې، تاسو جنګ ګټئ او تاسو سره نیم افغانستان دی، هغه هم په غلطه دي، ډاکټر صاحب هم په غلطه دی. دا یو ښه موقع راغلې ده چې د دې موقع نه چې کوم دی دواړه فایده واخلي او افغانستان کې یو پراخ بنسټه یو داسې یو دغه جوړه کړي چېرې افغانستان یو لسو کالو دپاره هغه حکومت ته ورکړي چې هغه یو کلاه براډ بیس حکومت چې په هغې کې د هر کمیونټي د هر ریلیجیس ګروپ او د هر سوسایټي د هر دغه چې کوم دی د هر یو طبقې نمایندګي پکې چې خدای پاک د افغانستان د دې جنګونو نه وباسي.